تاریخ لیکلی دی چې شپږ ماشومانو په داسې حال کې خبرې کړي دي، الله ګویان کړي چې دغه وخت کې د ماشومانو به پیس کړل. په هغې کې یو عیسی علیه السلام دی چې د مور په غېږه کې خبرې کړې وې. دویم جریج د بني اسرائیلو یو بزرګو هغه باندې چې کله تهمت ولګېدو، ډېره تفصیلي واقعه ده، د هغه د پاک دامنۍ دپاره هم یو ماشوم خبرې کړې وې. دریم د بني اسرائیلو یوه ښځه و ماشوم له پی ورکول او یو ګوډ سوار ډېر ښکلې بهادرۍ سره په اس باندې ناست و، داسې تیر شو. نو دې زنانه دعا وکړه چې یا الله زما دا بچی هم داسې بهترین ګوډ سوار کړي. نو دغه وخت کې د ماشوم د مور سینه پرېغوسته او ګویانه شو چې یا الله ما داسې ګوډ سوار مه کړي، او واپس یې پې سکل شروع کړ. نو بیا وروستو تفصیل کې لیکلي د دې حدیث په تشریح کې چې دغه ګوډ سوار چې کوم د انتهایی ظالم انسانو، الله رب العزت دا ماشوم ګویانه کو خبرې وکړې. درې ماشومان شو. دریم چې کله په یوسف علیه السلام چې په یوسف علیه السلام باندې زلیخې تهمت ولګولو، د یوسف علیه السلام د پاک دامنۍ دپاره د زلیخې د خاندان یو ماشوم گواهی ورکړې وه. قرآن کریم کې ذکر ده. په دغه نسبت حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلي د فرعون لور وه او د دې لورې یو خادمه وه. دې لور له به یې ویښته ګومنځول. د دې خادمې یو بچی وه. نو چې کله د خادمې د فرعون د خدایتوب نه انکار وکړو، نو هغې په اور کې اچوله. ډېره پریشانه وه چې زما د بچی به څه کېږي. الله دې بچی په دغه وخت کې ګویانه کړه، خپل مور ته صبر او تلقین ورکوي چې ای مورې پریشانه کېږه مه، سترګې پټېدل دي او ستا دپاره جنت دی. دا پنځه ماشومان. او شپږم ماشوم هغه اصحاب الاخدود واقع ده بده سورة البروج کې. نو دا خلک یې اور ته لړکول. نو دې کې یو زنانه نمبر چې کله راله اور ته یې لړکوله، نو بچی ته واغسته. نو اسې به دې بچی باندې ویرېده چې زما دا بچي به څه کېږي چې دا اور ته لړه شي ژوند دی. نو دغه بچی ورته الله ګویانه کړو چې مورې پریشانه کېږه مه، ته په حق یې، استقامت سره اوسه، د الله په نوم قربانېږي. نو ښځه هم ورلړه که بچی هم ورلړه. نو تاریخ کې د شپږ ماشومانو دې د مور په غېږه کې خبرې کړي دي.